سبا یعنی د ګل پرواز په 14مه فروری د ملت پاله ګون قومي وطن پارټي لخوا د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو اته سلويختم تین په شیرپو کلی کې د آفتاب احمد خان شیرپو په دیره کې منځلي کیږي. خیاط محمد خان شیرپو د کال 1910 پړومړه فروری په شیرپو کلی کې زیږیدلی وو. هغه د سرحد صوبې یو سینیر وزیر او د سرحدي صوبې یعنی د اوسنۍ خیبر پختونخوا گورنر یا والی وو. هغه په کال 1940 کې د فوجي امیر ایوب خلاف او د فاطمه جناب په الیکشن کې په فعاله توګه د فاطمه جناب په حق کې برخه اخیستې وه. هغه په کال 1919 کې د خیبر پختونخوا د پیپل ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. هغه د 1900 کال په عامو انتخاباتو کې د اسمبلی غړی وټاکل شو. د خیبر پختونخوا صوبې گورنر او بیا وفاقي وزیر مقرر شو. په 1915 کال د فروری په 8مه نیټه د خیبر پختونخوا صوبه کې د ستر وزیر په توګه د پیښور پوهنتون په یوه غونډه کې د ګډون په مخال په یو بمي چاودنه کې ووژل شو. د پیښور پوهنتون د تاریخ په څانګه کې د زده کوونکو د اتحادیې د سوګند پورته کولو په مخال په سټیج کې ښودل شوي ټیپ ریکارډر کې چاودنه شوې ده. د بمي چاودنې وروستو ټول تالار د لوګو ډکو. د چاودنې په مخال د سپیکر جسد څو فوټه لرې پریوتو او په سمدستي توګه روغتون ته وړل شوی وو. خو د سختو جوبلو وروستو یې ساه ورکړه او په کال 1915 کې د فروری په 8مه نیټه په دغه وروستۍ پیښه کې خیاط محمد خان شیرپو جون د لاسه ورکړو، کوم چې دغه وخت د سرحدي صوبې لوړپوړی وزیر وو. د دې نه علاوه هغه د قومي وطن پارټۍ د اوسني صدر او د پخواني وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو ورور خوم دی. د خپل سیاسي ژوند په اړه آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې خیاط شیرپو خپل سیاسي ژوند د مسلم لیکون کونسل سره پیل کړی وو. د هغه ذوالفقار علي بټو سره نږدېوالی دومره زیاتو چې د پیپل ګوند په لومړو ورځو کې لړکانې وروستو دویمه جلسه د په کلي شیرپو کې وشوه. هغه مخال بټو امریکې ته په سفر تللی وو. کله چې هغه ته د خیاط محمد خان شیرپو د مړینې خبر ورسېدو نو ملاقات یې نیمګړی پرېښودو او کور ته راستون شو. بله ورځ د قومي اسمبلۍ په بیړنۍ غونډه کې هغه پاکستان ته د ګډوډۍ او تشدد له عناصرو د پاکولو اعلان وکړو. په همدغه ورځ قومي اسمبلۍ هم د خاصو حالاتو په نظر کې نیولو سره 2 بیلونه منظور کړل شو. لومړی قانون د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړو لپاره د نیول کېدو معافي ختمولو. دویم د سیاسي ګوندونو په قانون کې بدلون وشو او حکومت ته واک ورکړی شو چې هغه ګوندونه چې د ملي امنیت په ضد په فعالیتونو کې ښکیل دي منې کړي. او په کال 1915 کې د فروری د 10مې نیټې په ورځپاڼو کې په نېشنل عوامي ګوند یا د اوسني عوامي نېشنل پارټۍ د بندیز خبرونه رامخې ته شول. د وفاقي حکومت د نوټیفیکیشن له مخې د پولیټیکل پارټیز ایکټ 1922 د سیکشن 4 لاندې د نیب فعالیتونه د پاکستان د سالمیت لپاره زیانمن وبلل شو او د هغې د مشرانو د نیولو امر یې جاری کړو. دغه ګوند د مشرتابه د نیولو، جایدادونو د ضبط او د اسنادو د ضبط کولو امر خو شو. د فروری په 28مه نیټه کال 1915 کې حکومت په سپریم کورټ کې د نیب غیر قانوني اعلانونو لپاره یو ریفرنس درج کړو. په ملي عوامي ګوند بندیز د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یو مهمه پیښه وه. د ننني نسل اکثره خلک له دې نوم سره بلد نه دي او نه هم هغه خبر دي چې عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان نېشنل ګوند د نیب نه زیږېدلی دي. سبا به په شیرپو کلي کې یوه لویه جلسه منعقد کیږي چې خاص عوام ته په دغه جلسه کې د آفتاب احمد خان شیرپو لخوا د بلنې اپیل کړی شوی دی. آفتاب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. سبا یعنی د ګل